بسم الله الرحمن الرحیم. یو کس تپوس کوي چې زموږ کور ته څه زنانه راغلې وي. زموږ په کور کې ختم قرآن او په هغې کې چې دی نو هغې زنانه وو هغه په شونډو باندې سرخي وغیره او په لاسونو باندې هغه پالش وغیره چې دی هغه لګولي وو. زموږ زنانه ورته وویل چې دا لپسټک او دا پالش وغیره چې دی د مانځه په وخت کې لرې کوي. نو هغوی ورته په جواب کې وویل چې الله تعالی چې دی صرف نیت ته ګوري. نو مولانا صاحب موږ ته د دې تفصیلي جواب راکوي. عزتمندو، الله تعالی صرف نیت ته نه ګوري بلکې دا هم ګوري چې دا کار د شریعت مطابق دی او که نه دی. مثلا یو شخص چې دی هغه اودس نه کوي او په مانځه باندې ودرېږي او دا وایي چې یاره الله تعالی چې دی صرف نیت ته ګوري، نو دا خو د دین مذاق شو، په دین پسې مذاق شو، د عبادت مذاق ده وکړو. نو د عبادت مذاق خو نه دی پکار، بلکې څه چې الله تعالی وایي په هغې باندې عمل کول پکار دي. نو دغې زنانو له دا پکار دی چې هغوی دغه خپل کم نوکانو باندې کم پالش وغیره یا یې په شونډو سرخي وغیره کومه لګولې ده دا دې لرې کړي، بیا دې د هغې نه بعد اودس وکړي، نو د دوی لمونځ به صحیح شي. او که فرض که دغه یې لرې نه کړو او په دغې پالش او دغه لپسټک ورته وایي که څه ورته وایي په دغې باندې لمونځ وکړو نو دغه لمونځ نه کېږي، ځکه چې اودس نه دی شوی، نو لمونځ به څنګه وشي. مفتي یوسف لیدانوي شهید رحمت الله علیه دا فرمایلی دي.